عزیزانو په دې موضوع باندې یو څو خبر استاسو مخ کې عرض کول دي. الله دې توفیق راکړي. په دې الحمدو کې تاسو هر وخت په منځ کې دا لفظ وایي چې اهدنا الصراط المستقیم. څه وایي؟ اوس اهدنا الصراط المستقیم څه معنا؟ الله ته درخواست کې د هدایت چې خدایا ما ته سم لار وښایه. او سم لار څه شي ته وایي؟ قرآن کریم داغي تشریح کوي په خپله. سم لار څه ته وایي؟ خدای ما ته سم لار وښایه یا خدای ما ته هدایت وکړه. او سم لار څه ته وایي؟ صراط الذین انعمت علیهم، دا هغه خلق لار راته وښایه چې تا په انعام او مهرباني کړې، چې هغه اول نمبر پیغمبران علیهم السلام، اولیاء دي، صدیقین دي، صلحاء دي. د دې خلق لار ځکه چې انبیاء پسې دویم نمبر کې بیا هغه علما دي چې هغه اولیاء مونږ غوندې نه، او هغه اولیاء بیا هغه سټیج ته رسیدلي چې عقل ورته حیران. اوس یو مجدد الفسانی رحمت الله علیه عالم دی او هغه مقام ته رسیدلی دی چې کوم مقام ته هیڅوک نه ورسېدي. مقام څو؟ پس مکه به ناستو او لوح محفوظ به لید. پس مکه به ناستو او لوح محفوظ به لید. قرآن کې یو آیات راځي یمحو الله ما یشاء. کوم ځای کې دی؟ 14مه سپاره کې یمحو الله ما یشاء. الله محو کوي هغه چې رضا یې وشي. د دې په ضمن کې تفسیر مظهری علامه ثناء الله پانی پتی لیکلي دي چې دا مجدد الفسانی رحمت الله علیه زامنو ته یو مولا سبق خو دا مولا نومو مولانا طاهر. یو ورځ په مراقبه کې مجدد الفسانی صاحب لوح محفوظ ولیدو چې ویلیدو نو چې ګوري په نو دا مولانا طاهر چې د زامنو استادو د په لوح محفوظ باندې شقی لیکل شوی. شقی معنا بدبخت. مجدد الفسانی صاحب ډیر خپه چې دا خو زما د زامنو ته سبق خي او په لوح محفوظ باندې چې شقی لیکل شوی دی خو جهنمی شو. سوچ کولو چې سوکو ورته رایات شو چې یمحو الله ما یشاء چې قرآن ویلی دی چې محو کوي هغه الله ته چې کوم رضا وشي. نو دا اجازت هم ورکړی دی چې د نیکانو خلقو په دعا باندې تقدیر رد کیږي. اوس په تقدیر کې بیا دوه قسمه دي، یو تقدیر معلق دی او یو تقدیر مبرم دی. تقدیر معلق دی ته وایي چې په یو شی پورې تعلق لري د په دعا به رد شي بس ختم شو. مبرم دی ته وایي چې هغه د هیڅ شي باندې نه رد کیږي. علامه ثناء الله لیکلي دي چې د مبرم کې بیا دوه قسمه دي، یو مبرم فی علم الله دی او یو معلق فی علم الله دی او مبرم علی اللوح محفوظ دی. د مبرم کې بیا دوه قسمه معلق وغیرہ خپه نشي. تاسو پیژنئ نه، تاسو اوس ټول په دې غضب اخته یې چې روزه شروع شونه یو خړا یو پاتې شو یو خړا یو پاتې شو. اوس په دې غضب شروع یې کله به یو کله به انا اسلام په خطر کې دی. اسلام په خطر کې دی. د سعودي روزه کله ده اسلام په خطر کې دی. دلته مليانم صاحب یو هند جوړ کړی دی صاحب، میټینګونه دیو، اجلاسونه دیو، پلانینګونه. واما چې تبه ما نه میټینګ او اجلاس وکړي چې زستا دا غوونه دومره وپړسوم. ته میټینګ او اجلاس ټول پاکستان ارشپه د سنا ډیپوي ارشپه په دې میټینګ او اجلاس ولې نه کوي؟ په یو روزه باندې اسلام په خطر کې شو. کومه شپه اسلام په خطر کې دي؟ کومه خزي لونه دي ټیکسي لارې دي؟ کومه شپه اسلام په خطر کې شو؟ تاسو وګورئ د دې خلکو چې لږ په خېټه مور دی دغه سن طلاق خزه بار بربنډه ګرځي کنه ګرځي لږ په خېټه مور دی. چا چې 15 کروڑه روزي نیولي او خزه بربنډه بار ګرځي او پردي سړي ورته ګوري په د جنت بوی حرام دی. بوی اسلام په خطر کې. تاسو هر شپه ورشي دي آرمی سټیډیم ته او د شامي روډ ته شفی مارکیټ ته ورشي کوچی بازار ته ورشي دې سره باندې وګورئ اسلام خطر کې خدا دی. روزه کم او زیاته اسلام په خطر کې دی. روزه کم او زیاته اسلام په خطر کې. اسلام خو دومره کله او صفا مذهب دی. روزه دی نیولې نو بیمار شو او ډاکټر ویل چې بای دارو درکوم ته باندې زیاتیږي به دارو اخرى روزه اخرى چې جوړ شي بیا به ونیسي بس خبره خلاصه.
روزه ما دغه اسلام په خطر کې دی. بل ورځ په دغه ځای کې یو واره داسې نیغ چې داسې الټای پې ولګېدي. روزه مې ده 104 تبه مې ده نیمه ته مې نیغ مې ووالو اسلام په خطر. ویل جی روزه ده که نه؟ مال روزه ده نه د لور نوم مې مال اسلام پلانې سره په خطره کې دی. منډه یې کړه رانه دوسه اسلام په خطره کې دی. په روزه په کمې او زیاتې اسلام په خطره. زه تا پېژنم هره شپه دا غریبان دي غریبان که پروردګار دوی له د چرګو مرض راوړ. تاسو به وګورئ چې د اختر په شپه باندې به دا ټي وي ګان د دوی په اوږو پراته وي او کورونو ته به یې وړي او ټوله شپه وي سیارونه چلوي که نه چلوي؟ اسلام په دې په خطر کې نه دی چې مالدارو ځان له خپله اخیستي دي او غریب د سور بچی چې دی هغه یې په کرۍ یوسي په کرۍ او ټوله شپه ښځې او نر ورته ناست دي. اسلام په دې په خطر کې نه دی. د جنت بوی به هغه ملک نه ګوري چې کوم ملک زنا کېږي او خلک پې چې دا قومي اسمبلی د پاکستان چې د پروردګار دی یو اور لګوي اور سره د صوبایي چې اور پې ولګي او لوګي اسمان ته وخیږي. اسلام په دې په خطر کې نه دی. یو باس چېرته ستا په اسمبلی کې په دې باندې وشو چې دا ملک په دومره عیاشۍ کې ولې مبتلا دی؟ دا ولې؟ خبردار چې ما نه تپوس ونه کوي چې اختر کله دی او کله نه دی. اختر لا کله زه وایم چې د دې اختر بنیاد مې وویستی او نوغی دې دله قوم ته اختر راولي. دا څه د سړي زامن دي؟ حافظان ورته د شپې لګیایي صاحبه بنګړی چولي او هله ختمونه ورته کوه. د 3 شپو ختم دی او د 4 شپو ختم دی او د 28 دی. وکې دا ختمونو کار نه دی. زمون بیړي خر کړه د پلار او د نیکه بیړي. یو بزرګ ته ما ووې د رحمان بابا خبره مې ورته وکړه ویلې هغه پرېږده کوم ځای ته ځې چې بودې ځم چې درته یو خیم د اور تنورونه کوم ځای ته ځې؟ توبه ستغه مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه ته مولانا شمس الحق افغاني ووې وی چې تا په تقریر کې ویلي چې او لاهوریو میں تمہاری قبر آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں. ویل دا څنګه دی؟ ویلې بیٹھ جاؤ ټانګې مې ټانګه کې کېنولو د لاهور هغه لویه هدیرې ته یې بوت په دې مخې ورته لاس راښ کړو. ویل دیکھو مقبرې کی طرف چې هدیرې ته مولانا افغاني قرآن وخوړو په 2 لکه خلکو کې چې هدیرې ته مې وکتل هر قبر نه د اور لمبې راوتې. هر قبر نه زمون قبرونه به د اور تنورونه وي. زمون قبرونه به د لړمانو ډیپواني. زه د اورېدو خبرې ډېرې کمې کوم. 18 ورځې پس یو مړی راوویستم 18 ورځې پس او زه ورپسې غلی غوندې لاړم خو چې تخته یې ترې رالرې کړه د دې 2 لیشتو عمره لړمان ترې راووته او 3 انچه قدرې ویښته وکړي. په دې هدیره کې دا بهر چې ده دلته یو قبر وکنستو خو چې تخته یې رالرې کړه دا غومبسې ترې راووتې ډمبرې او داسې اوازونه یې کول چې ما وی چې قیام اسمان راوغورځېدو او په یو منډه مې ځان کور ته ورسو. تاسو خیال راغی؟ او داسې مې ولیده چې 15 کاله پسې راوویستو د قبر نه 15 کاله پس او داسې پروت و چې هغه د لمبا اوبه یې پرخې په ګیره کې مغسې نښتې. رحمان بابا وایي که نه چې تر قیامته به ثابت لاحت کې پروت وي تر قیامتا بثابت لاحت کی پروت وی چې څوک یون کاندي پلار د درویشان. تر قیامت لاش ثابت پروت دي ځمکه ورته نږدې. خبردار دا پیغمبر ویلي دي پیغمبر ویلي دي دا زما د کور خبره نه ده. کم سړی چې د شپې سملي یو تبارک الذي وایي د مرګ نه پس دا تبارک الذي د هغه په قبر څوکیدار ولاړي چې عذاب راځي کوتک ورسره یې وهي او شړي او نه پرېږدي. یو تبارک الذي خبره چې د کم کلام ده او د کم کتاب ده انن ستا په ملک کې څه شی دی؟ قرآن نه یو اکا بابا میله جوړه ده که نه ده؟ او په دې رجوع کې د حافظانو میله ده که نه؟ نور څه خو پکې نشته. بازار کې قرآن نشته دکان کې قرآن نشته عدالت کې قرآن نشته کچرو کې قرآن نشته تانه کې قرآن نشته په ملکی لیول باندې قرآن نشته او په جماعتونو کې حافظان دي او غوبلې جوړ کړی دی بس دغه قرآن. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و چې
ته دعا کې او درخواست کې الله ته د هدایت چې خدای ما ته سم لار وښایه. د چا لار؟ پیغمبرانو. خبره مې د مجدد الفسانی کوله، هغه وایي ما دعاګانې شروع کړې چې خدای دا زما د زامن استاد دی او ته پې مهرباني وکړه. و یو میاشت پس مې چې بیا په لوح محفوظ نظر پرېوتو نو د دعاګانو په برکت باندې هغه د شقي په ځای سعید لیکلی شي، یعنی د بدبخت په ځای نیکبخت لیکلی شي. نو ځکه ډاکټر اقبال وایي چې نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. د مرد مومن نگاه چې وي نو تقدیر هم رد. اوس که تاسو کورونو ته یا جوماتونو ته خپلو ته لاړ شئ وایي په دعاګانو تقدیر رد شو، نو هلته به م یو کینولی یو ببر سوبر برېتې بیا د ګیرې نه اوږدي او ګیره بیا د برېتو نه اوږدی او سر بیا بیا د میلو غوندې پرېښی او ابو تقدیر رد شو. الله اسلام په خطر، تقدیر رد شو. تقدیر کوم ځای رد کی؟ نو یو ته مې هغه ورځ امام خدا سي ویل ته مال راوله کنه، ته مال راوله. ویل هغه وایي چې هغه له زه نه ځم چیچل کوي. زه څه بلا یم چې چیچل کوم؟ دلته دا د بار زمونږ یو دلته ما تقریر کې ویلي چې د مړي خبر ګرځول چې دي دا خلاف سنت. څه شی؟ د مړي اعلانونه کول او خبر ګرځول دا خلاف سنت دي. مړی وشو او چیټای لیکل چې صاحب فلانی ځای نه او فلانی ځای نه او فلانی ځای نه راځئ او مړی شوی، یا په لوډ سپیکر باندې اعلان کول چې ضروري اعلان واورئ او مړی شوی دی او داسې چل، دا خلاف سنت. الفاظ څه دي؟ پیغمبر وایي ویکره اعلام المیت فی الاسواق والمحلات، خبر د مړي ګرځول په بازارونو کې او په خاریو کې دا مکروه دي، الا الاقربا، صرف خپل رشتہ دار به خبر کې او نور خبرونه به نه ګرځي. دی چې کلي ته تللی دی د کلي استادانو ته به ویلي هغې وایي دا څه کې کومې جنازې له چې ډېر خلک راشي پکې سوار دي. هغه ما ته یې ویلې خبره دا ده چې کم یو دی پکې خوښه یې ما پسې رایب غوږ کېدی. هلکه تاسو ټول په ایمان ووایئ دا جومات کې چې اوس به پته ولرئ په ایمان ووایئ چې جنازې تاسو کړي دي د مړو؟ تاسو لاس اوچت کړئ چې چا چا کړي؟ ها اوس غوږ کېدی. تاسو چې دا جنازه کوله دې ځای کې زړه دی که نه دی؟ دلته هم درد پیدا شوی چې خدای دې مړي سره به بېګانه څه چل دا دې پې دردېدلی و نو غرق یې که نه یې او دا مړي مون بیړه غرقه کړه. ته د امام له قرآن ورکه چې ته ورته مخکې ولاړې ستا په دې ځای کې درد پیدا شوی چې خدای د امام د مړي سره به بېګانه څه کېږي او که نه دا خپلې الوا غم و در سره. نو نه خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. وہی نہ خدا راته ملاو شو نہ د صنم وصال، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. د امام نیتم دان دی چې خدای جرګه درته کوم چې دا مړی بېګاله څه ورته ونه وې. د مقتدي نیتم دان دی چې خدای په جرګه درته ولاړ یم چې د امام د مړي ته بېګاله څه ونه وې. نو هسې ورته ودرېدی او تېره روان شي او مړي والا ته م ویل رضا د خدای ده بس خبره خلاصه شوه. نو مړی څنګه ښخ شو؟ اوس ملا قدر کي نه به چې ولې نو د الله اکبر الله اکبر چې وي نو دا جنازه نه وس دوی داسې چل کوي بیا دا جنازه نه وس. نو دغه وخت کې د دې ځنه چې ونیسي که نه چې دا خو جنازه وه خو دا انما الاعمال بالنیات چې پیغمبر ویلي دي د دې څه مطلب دی؟ انما الاعمال بالنیات چې پیغمبر ویلي دي د دې څه مطلب دی؟ نیت په عربي کې دړه قصد او ارادې ته وایي. جنازه یو عمل دی
چې دغه قصد او اراده دي د مړي جرګه کول نو په دې څه فایده مرتب کیږي. دا زمونږ جنازې دي، دا نکاحونه وګورئ. تاسو خو په خپلو ګډېدو یې که نه، غړځې ډجې دا تماچې به راوباسئ. تماچې زه وایم چې دغه تماچې که ما په تاسو نه منډلې زه به د سړي زوی نه یم. او دغه ټوپکې چې دا تاسو ګرځوئ، دا کلشنکوپ او دا کلاکوپ، د ډز ځای لم ورولم، تاسو به دا خپل ټیزونه وګورئ چې څومره ټیزونه اچوئ. غړز دی غړوز دی غړز، څه چل دی، واده دی، ملا یې راوستو، جنازه د نکاح دی. هلک ته وایي هغه هلک وایي تاسو ورته تاسو خو په خپلو ګډېدو کوره مران څه نکاحونه هم تباه دي، ټول نسل راني شو. بیا ورته وایي مبارک شه. اوس دا یو ټکی زده کړئ، خو چې کوم چا نکاح داسې نه تړلو، غوټې دې شټ نه نیسه او لږې تاوه واو داسې بارې وباسه، دا فلانی چې د فلاني لور ده، په دې نامه د دې بل کور کې بله جنۍ نشته، سره د دومره مهره په نکاح صحیح شرعي محمدي سره تا دې هلک ته چې د فلاني زوی دی ورکړې واو ور دې کړه، ابوی م کړې واو ور مې هلکه دا فلانی چې د فلاني لور ده سره د دومره مهره تا قبوله کړې واو قبوله دې کړه. یو ټکی به د ماضي وي یو به د حال وي، او قبوله دې کړه نو به وایي قبوله کړې واو قبوله. اوس وایي په ایمان تر ته داسې خغلی غوندې غوږ ورته کېږي. مبارک شه مبارک. دغه هم نکاحونه دي او دغه هم جنازه. بیا ته په صف کې ناست یې ته بابا مولانا صاحب لږه دعا وکړي، پلار مې بیمار دی چې خدای پاک یې جوړ کړي. هلته دې ملا داسې عادت کړی دی چې مړی در کې وشي نو ونډه ډېره خوږه کوي. ملا لاس اوچت کړي چې دعا وکړي، جومات مې خشک شوی دی، زر یې مردار کړي. زه به دعا وکړم چې تا دې خدای جوړ کړي. وبکم زمونږ که څه عادت لږ ښه هم تاسو خراب کړو، څه کوو هغه هم تاسو خراب. نو عزیزانو چې څنګه یو ښځه وه غوایه لنګه شوه، تور بچی یې راوړ. لور یې مور ته وایي چې مور د دې خو تور بچی شوی، بچی چې څنګه یې اچړي هسې بچړي، څنګه یې مور ده داسې لور راوړه. نو څنګه تاسو یې داسې مونږ ستاسو یې ماما. نو دې وجه نه عزیزانو هر شي ته د قانون او د اصول په نظر ګوره. اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما ته سمه لار، تا خدای ته درخواست د هدایت. اوس سمه لار څه ته وایي؟ قرآن وایي هدى للمتقین، دا قرآن سمه لار ده، دې ته ګوره او په دې روان، دا قرآن سمه لار. بس دغې نه بهر نه اسلام شته نه مذهب شته ایس نشته. او که څه دي بس دا حصر دي په قرآن کې. اوس حدیث چې دی دا د قرآن تشریح ده، د قرآن شرحه ده، د یو لفظ شرح او تشریح چې ده پیغمبر په څومره روجا دا هم د قرآن یو حکم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فتاسو روجی فرض لکه څنګه چې په تیر شوو قومونو باندې فرض، په دا یو فریضه ده. اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین، مونځ کوه او د مشرکانو نه مه کېږه. معلومیږي دا چې مونځ نه کول دا مشرکانه خصلت. واتو الزکات، پیسې در سره رالي، د دې نه سوا زکات دیو شو، پیسې در سره ډېرې دي، خوار غریب سره خیرات کوه. اوس تاسو په ایمان ووایئ چې داسې کړي دي چې چېرته بزرګ جمیلان خو ډېر یې که نه، منځونه هم کوئ، دومره مسواک هم کوئ. دا تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهري ګیټ اشرف روډ سراج فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي. او د دې نه علاوه د دې تقاریرو کیسټ به هم تاسو له د دې دوکان نه ترلاسه کېدی شي، او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټې. غر کې کنه تاسو چل کړی دا ماما یې کوړې دي. قسم په خدای دی دا وورئ، په دنیا دا تېرېږي که ښه او که بد، خو پته به په لوی لاهور ټولو ته لګي، پته به لګي چې دا مونږ څه کوو لګیا، زمونږ ځان څنګه خرڅ کېږي، زمونږ دولت څنګه خرڅ کېږي.
دا مونږ څه کوو؟ مونږ څه کوو؟ مونږ بچي څه کوي؟ زمونږ ښځې څه کوي؟ زمونږ لوڼه څه کوي؟ مونږ څه کوو؟ یاره زه تاسو ته په ایمان وایم چې دې وخت کې په پاکستان کې دا د اسلام لوی لوی چغې چې وایي، لوی لوی چغې چې ورونو اسلام او انقلاب پکار دی او اسلام او ورونو سره. یاره که د ده پړه کې به د اسلام دردي نو زه خو به د بد خنزیر نه پیدا یم. په پاکستان کې په لیډرشپ کې که د اسلام درد چا په زړه کې زه به د سړي ټول دروغ وایي، بکواس کوي، دا ټول دروغجن وقتي طور مفاد د پاره هر څه وایي، دي ټول دروغجن. تاسو وګورئ لنډ په دې پاکستان کې صرف یو صدر دی که دا نور علاقیم دي؟ صدر خو نه دی یوازې. په صدر کې چې د شاهانو لار ده او شاهان پې تېرېږي. تاسو چېرته وګورئ چې اوبه ډب شوي، تاسو چېرته وګورئ چې ویاڼۍ ماته شوي، تاسو چېرته وګورئ چې سړک مات شوی، هر شی صفا بلکې اعلی لارۍ ساتلي دي چې په سړک باندې کم بوټي کرلي دي په دا منځ کې، نو هره ورځ هغه لارۍ اوبه ورکوي، ماشکي نه دی. راشئ وګورئ نن د سن 75-900 پورې څو کاله وشو؟ 21 کاله وشو چې په دې لنډي ارباب روډ باندې زه اوس فی الحال ورشئ هغه ویاڼۍ وګورئ، هغه کندې وګورئ، لاندې ګټر وګورئ چې کله اوبه بند شي مونږ 3 میله لرې نه کور ته راتاوي. بیا پیپونه سوري دي، پیپونه چې اوبه ډب شي هغه د غلو او د متیازو اوبه په هغه سورو کې دي، مونږ متیاز اسکو. 21 کاله وشو په وینا مړه ستړی شو. اوس لنډي ارباب روډ ته څه وایي؟ پلنډی ده او کوټلی دی او ډېرې باغوانان دی، خو چې وخت راشي او د ډولکي اواز واوري بیا ته د دوی ګډې د ګور هلکه سړک قدرې درته جوړ نه کړه. الله دې دا امنیګان او امپیګان هلاک کړي. او ورشي دا بار بورډ وګورئ، دې ځای نه چې بار وځئ په دې سړک ګوټ باندې دې چوک کې دا بورډ وګورئ، دا دومره د ترقۍ سکیمونه یې کړي دي چې توبه، د ترقۍ سکیمونه چې ملک ټیپر ورشي. تاسو کلو کې وګورئ او که کلي له چېرته یو ټرک شګه درولېږله او په کوڅو کې واچوله وګوره که نه ارباب صاحب شګه راولېږله په کوڅو. دا شګه ستا بې غیرت قوم او بې غیرت او ذلیل قوم. نو دې وجې نه قرآن هم پرېښی دی، قرآن هدایت دی، هدى للمتقین، دا قرآن سمه د پیغمبر حدیث هدایت. مولیانو ته ووایئ چې په کلي کې دا وختي راغلی ته ویل که راغلی چې مولیانو پې جګړه ده چې د اسقات شته او نشته او ګوړه شته او نشته، خو چې دا جګړه څوک دغه کوي که نه خوب دې ځای نه یې نیسي، دا دیوال سره یو 2 ډغرې ورکړه چې دا سپېږمې چې راشه ګوړه شته او نشته پرېږده. اسلام په خطره کې دی. آرمي سټېډیم کې جینکۍ مخکې منډې وایي، هلکان ورپسې، هلکان مخکې منډې وایي جینکۍ. قسم په خدای دی که نه بوډا پرېږدي، سپین ږیری پرېږدي، نه زوړ پرېږدي، نه ځوان پرېږدي، اوارې منډې لکه د ګډو په شان ورپسې وایي. آیات آباد کې ورشه تماشا وکړه، په یونیورسټۍ کې ورشه تماشا وکړه. اسلام هلته په خطره کې دی. بیړه غرقه شه، په خبره نه پوهېږي، د ملک بیړي غرقېږي لګیا دی. خدای چې کوم قهر له الله پاکستان ساتل، کوم قهر له معتبر یوه روجنۍ نیولي هغې هم افطار پارټي کوي. راځئ وایي روجماتي پارټي کوو. په روجماتي کې پارټیانې روجه خو به داسې ماتې لکه هغه یو دوست بل دوست ته وایي چې ماله خو خوب راغی، بې بالغ ته خوب نه راځي. هغه ورته سر دې زما په پتون کې ده، پردی وطن دی پکې نشته بالغ. روجه خو به داسې ماتې چې یو قجوره وګوره چېرته یا مالګه وڅکه یا اوبه وڅکه. عزیزانو عرض مې دا و چې خیال کوئ دا موجوده وخت کې چې کومې جګړې او فتنې دا لوبې هم در کې بار ملکونه دا په کولو غوږونو واورئ چې کوم ملکونه اسلامي ملکونه دي او هغه د مذاهب اربعو نه خلاف دي، هغه ملکونه په تا کې دا لوبې کوي چې دا دومره مال واله خو زما د دین پرچار کوه. ته پوه شوې؟ په دې ملک کې په جهادونو کې پیران خرید شوي وو. پیران راځئ چې بومزم په محافظخانو کې هغه ریکارډ اوس هم پروت دی چې انګریزانو به کومو پیرانو ته تنخوا، هغه ریکارډ اوس هم پروت دی چې څومره مولیانو ته به یې تنخواګانې ورکولې.
او د انګريز خرید شوه خلکو په جنډې ودرولې دي چې دا بزرګان دي هغه پکې د پیرنګي تنخوا خوارو لکه اوس پاکستان کې بے نظیره لګیا ده چې کم مولا له ګوګشتو आवाज کې خله کې څور وا چې د ګوګشته کې په خله کې څینو خو بیا ګوګشتو आवाज نه کوي کنه او دام دا اورېدو درته نه وې د دې ډلو دا لوی لیډران زما د لیدو خبره ده دیو جنا پارام کې نه سو کوئی تراوی اته دی سو کوئی شل دی سو تراوی اته شل یو خبره واوري یو لنډه روایت کې د اتم راغلي دی او شل راغلي مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه نه تاسو شو چې اته کو کشل هغه وی چې بچیا روایت دواړه طرفه تاش که قیامت کې مطالبه او شوا چې تراوی شل رکعات او تاوړی اته نه دولس به ولکم دنه پیدا کې په عدالت کې د پیشیده او جرمانه در باندې لګی تاوړی 1500 روپۍ وي او आवाज شو چې 100 روپۍ جرمانه ورکه خو 300 درته پاتې شوې کړه ٹھیک او کوړی د سلوي او جرمانه د 200 لګیدا نو سل به ورته کم ده که مطالبه د 10 رکعات او شو او تاوړی اته نو د 12 به ورته کم ده نه راو اریان بش که مطالبه د 10 شو او تاوړی اته نو دغه سي او که مطالبه د 8 شو او تاوړی شلوي نو اته په پاته کې مجرشي په 12 کې به الله نور سم مرتبه درکې کنه زما په خبره پوهیږي څومره چې شی زیات یو څه فائدہ به وي او که کم یو څه مولا ماته چې پیغمبر چاته کړی مال پیغمبر هټول مرلنګم والده هغه نه دا ثابت نه ده چې پرتو دا ثابت نه ده ټول مرلنګ والده تا ولدا چې چوڑیدار پرتو کته ده تنګي پنځه د دې پنځو ته ورځي تنګي او دې ځکه لګدا سي تنګړي داسي خاص کر دا طالبانو ګوره چوڑیدار پرتو کې ورته چوڑیدار پوښي ایو سړی چاته وی لکه دا خان خټول راندې دي وې دا خان ټول راندې دي هغه ول جا دفاو انne اونټون ته ګاندو ساروانن راندو خان دی او ګاندوان ساروانان دي دیو جنا عزیزان لک سوچ نکارلې عقل نکارلې ځان نه د مولا د پیازه ځامن ما جوړوي اسلام په خطر کې پدې نه کیږي چې روزه اتوار شو کفیر شو پلانې شو کډی بس روزه دا لاړه یو کم شو یا زیاته شو چې کم شو لدی غواړي قضا یې ونی یو سړی سار د شپو د پاتې شو چې د پاتې شو تر پاسې دو او مونږ قضا وکړو نو د غاړه اخلاص شو کنه ها خلاص شو اسلام په خطرو کې نشته او نه دا خبر شته چې دا د اختر ورځې به دا خلک چې ناشتي بل باس به نه پلانی ځکه پلانی په ورځ اخترو پلانی ځکه پلانی په ورځ اخترو پلانی ځکه پلانی په ورځ اخترو پلانی ځکه پلانی په 400 کې په پلانی ورځ اخترو په ثوابه کې په پلانی ورځ اخترو په مردان کې په پلانی ورځ او خلک کې دي دا نو خېټه نور خبرې کوا کان نور خبرې کوا خانه دي خراب شي خو بس خلاص خبره ده زه هو جلد دغه کې ناستم کا جمالي خان جمعه خو چې لک مونږه وجه پیدا شي بس ګرځ ولا ورکم وې دې لک تاکي وې چپ تحقیق نشته پکې ده ستاسو دوا ده بیا ما سره خبرې نشي نو خبره ده چې ته دومره اهمیت صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته میاشت دیولی د روزه کا میاشت دیولی د اختر کا خلاص شو خبر کینی د شعبان 30 ورځې پورا کا کدی کې څه کمې زیاتې راغې قضایي راوړه بس خبره خلاصه اسلام په خطر کې نه اسلام په خطر کې ما درته وی چې په کم زینو کې ده غیله نږدې نشي ورتله غیله د خپل ګډه ورلېږي ارما خان اخر دعوانا ان الحمد لله نن ما نه چا ډیرو خلکو ته پوښتنه وکړه چې نن قضا عمرې ورځ ده اوس دا لابل ناروا اوس به دې مرګري ته وی مال چې ستا په ما 100 روپۍ قرض او زه 1 روپۍ درکم ته به والی تاسو به والی لکه چې قرض مر باندې 100 روپۍ او درکم نو منځونه دې ټول کال نه دی کړی او یو ورځ د جمعې په ورځ منځونه کې خدای ته چې بس دا یو ورځ په ټول کال کې مجرا کانو یعنی دا خدای پاک دا چې ستاد الله سره او د دې بنیاد معلوم کړي دام د پیرنګیانو یو چې په دې ملک کې چلے څومره اختلافي مسلې چې چړي څومره اختلافي دا دیوبندي او بریلی سوالونه چې چړي دا ټول د پیرنګیانو سازش او اوس راکې د امریکای سازش او امریکای بیا کوي د عربو په ترو باندې په مونږه کې دا ټول لوبې تاسو پوهیږئ نه نو بدلار نه پوه شي چې به سل می در باندې قرض دی او 1 روپۍ درا کنه 1 روپۍ بدلتم د خدای در باندې قرض دی یو کال منځونه او تور کې د یو ورځې منځ خدای ته وګوره دا خدای ستاسو لاس څخه نه لګا کله واخر دا
ها سرسایان څومره ده؟ څو ده؟ یو سه نیمی چې ټاکای غنم یا وړه د دې قیمت چې څومره جوړیږي دغه سرسایه غالبا 11 روپے جوړیږي، احتیاطاً 12 روپے پک. ٹھیک شو؟ 11 روپے ما سار پختنه کړی دا وړو والا نه، نو 11 روپے جوړیږي او کسړه احتیاط کی 12 روپے فی کا. کچا سره پیسې کچا سره نه، نو په ملنګ باندې کلنګ او تاوان نه. ٹھیک شو؟ پیسې وې د کور کې د سړی په سر چې د اختر د مانځه نه مخکې پیدا شوی دا غبم ورک، د نابالغو بچو بم ورکې، د بالغو بچو پتا نه. او کنه وی چې د مکې معظمه پارلیمنت چې هغه ته به دارالندوه وي، د اجانو صاحبانو ته پته ده د بیت الله شریف کومه دروازه چې د دې مالجیات سایډ ته راوته ده، په دغه ځای کې هغه پارلیمنت. په دې پارلیمنت کې د اهل مکه او فیصله بکې دي او صنادید د قریشو چې دي دا به پکې. په دغه وخت کې لوی چاته چې دی وخت کې هغه قائد ایوان وی یا ورته مشر وی، د دې پارلیمنت قائد ایوان دغه وخت کې ابو جهل. د ابو جهل په دې پارلیمنت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته مخاطب شو او ورته وی چې تا ځان نډیر تکړه او شجاع جوړ کړی دی، ته ګوړې لګیاي چې زمونږ د پلار او د نیکونو د مشرانو دین چې دی هغه دا یو نوجوان تباکۍ لګیا دی، نه پلار شته نه مور شته نه رور شته، څوک شته نه او لګیا دی زمونږ د مشرانو دین ته چې دی هغه دروغ وایي، زمونږ خدایانو ته غلط وایي. حضرت عمر چې دا یو سړی و هغه توره راویستا او وی چې زما د پلات او منات قسم وي چې تر هغه پورې زه په آرام کېننم چې تر څو پورې مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر په دې توره کې ټومبلی راوړی. را روان شو چې را روان شو په لاره کې یو صحابي په مخه ورغی، ورته وی چې عمر چرته داسې په جوش او غضب باندې روان، ورته وی لار پرېږده، دا قسم مې کړی دی چې نن به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زه سر پرې کوم. هغه ورته وی چې د خدای بنده ته د اسلام د سربراه سر نه پرې کې او دغه اسلام ستا کور ته تللی دی. څنګه؟ وی ستا خور مسلمانه شوې ده، د خور نامه و فاطمه. وی زما خور مسلمانه شوې ده؟ وی ستا خور مسلمانه شوې. حضرت عمر بجای د دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پس روانو نو کور ته لاړو، چې کور ته لاړو نو کور کې دروازه بند و او دننه نه څه आवाज راځي، دروازې ته چې دغه کېښو نو خورې لګیا وه، دننه د قرآن تلاوت کولو او دا آیات وی چې طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، د دروازه وټکوله. خورې قرآن کریم آیاتونه چې دا چرته پټ کړو را لرور ته دروازه لرې کړه، ورته وی چې دا تاسو وی خورې هیبت زده غوندې شوه راوینیوه ښه وواله په د پاسه او خیراغې هغه هم راونیوه ښه مرګ له ووالو چې دی ستړی شو نو ولاړ دی. اوس خورې ورته وی چې نوره مې مه وهه، وی بس ستړی شو. خورې ورته وی چې عمره ما چې کوم کلام وی هغه داسې کلام دی چې ما تیکه تیکه کیم د هغې نه به زه منې نه شم. حضرت عمر یا داسې نیغ ولاړو یا سرنګون شو او خور ته وایي چې ستا د محمد عربي په خدای قسمی چې کوم کلام د زما راتلو نه مخکې وی لګي بیا ووایه. خور نه یې وینې بیږي او اعوذ بالله بسم الله وی او چې ما دا کلام وی چې طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى.
حضرت عمر په جړا شو. خور د ګریوان نه ونیوه او ورته یې چې زر کوه دا داسې ښه کلام چې تا ته چا ښودلی دی نو ما هم هغې ته بوځه. خور یې ورسره شوه را روان شو. چې را روان شو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځای ته چې راورسېده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پاسېده وی عمره بیا څه جګړې ته راغلې. دی ورته په جړا شو و یا رسول الله جګړې ته نه یم راغلی دې ته راغلی یم چې دا داسې ښه کلام دی چې زما دې خور ته ښودلی دی دا ما ته مخایه. سردار کونین صلی الله علیه وسلم ورته کلمه وویله او عمر فاروق په همغه وخت کې مسلمان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې اوس په کفر کې خو زما دا کارو چې زه ستا سر والو پسې را روان وم او لاره کې دا واقعه پیښه شوه نو په کفر کې مې دا کارو اوس په اسلام کې راته کار حواله کا. اندازه کوئ 15 منټه نه کېږي چې مسلمان شو او بیا په 15 منټه کې پیغمبر ته تقاضا کوي چې په اسلام کې راته کار حواله کا. ما په کفر کې ابس وخت نو تیر کړی اسې نه چې د اسلام کې را باندې ابس وخت تیر شي بیا به خدای له جواب نشم ورکولی. دې ته ښه سوچ وکړي چې یو سړی 15 منټو کې مسلمانېږي او بیا په اسلام کې د کار تقاضا کوي چې ما ته په اسلام کې کار حواله کړه چې ابس وخت را باندې تیر نشي. نن د مسلمان وختونه ګوره چې په مسلمان څنګه وخت تیریږي څه کوي سال یې جوړ کړی دی. چرته دا سوچم مسلمان ته ورځي چې زه دنیا کې خدای څه کار له پیدا کړی ما او ما ته څه کار کول پکار دی. دا سوچم ورځي. عزیزانو تاسو مونږ ټول غرق یو. خبره په دې ځای یاد لرئ حضرت عمر چې څه وخت کې په کوم ورځ وفات کېده اوس 15 منټه پس وفات کېږي. یو صحابي تپوس ته راغی چې تپوس ته راغی نو چې واپس روان شو د چې ورپسې شانه وکته نو دا صحابي دا لنګ چې دی دا وګدو دا ګیټای پکې پټې نو ورته आवाज وکړو چې را واپس شه. چې واپس راغی ورته وی یو عیب مې درکې ولیدو درته وایم آخر وخت مې دی اسې نه چې یو حق مې په غاړه ذمه پاتې نشي. وی چې څه وی دا ګیټای دې په لنګ کې پټې دي دا لنګ اوچت که چې دا ګیټای دې بربنډې شي. ولې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې د چا په لنګ او په پرتوک کې ګیټای پټې وي لا ينظر الله الیهم یوم القیامه الله باغ ته د قیامت په ورځ د رحمت په نظر نه ګوري. ځکه چې دا علامه ده غرور ده. اندازه وکړئ تاسو چې د ځنکدن په وخت یو حق د اسلام چې دی هغه په خپله غاړه نه پرېږدي. د ځنکدن په وخت مسلمان خدای دې دپاره چې د هغه به 24 ګنټې شیوه بله نه کار به بل نه سوا د الله د کارونو کولو نه